बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया समीन, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम हॉकी वुमेन लीग। सर जी दा चिदे दा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम चिदे दे अंडर द अगई द खपल प्रोजेक्ट चिदे दा वर्कड़े दे द हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद दा अगई बिया टोल यूनिवर्सिटियां नो के दा इवर चिदी ऑल ओवर पाकिस्तान 25 जोन होता दा ट्रायल्स कंडक्ट शुवी दी फर्स्ट फेज के आगा उस खैबर पख्तूनख्वा वोमेन हॉकी चिकम दे आगा शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ते अवार्ड शेवे दे दलता मुंगा अव्वल फर्स्ट फेज के रजिस्ट्रेशन को ओपन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो आगे न पस बिया चिकम माशुमान रजिस्ट्रेशन बिया 5 रीजन्स के मुंगा ट्रायल कंडक्ट को दे के स्वात बन्नू मर्दान पेशावर एंड हज़ारा आगा फेज कंप्लीट शुमुंगा आगा फेज ना 18 फीमेल हॉकी प्लेयर्स ची आगई मुंग सेलेक्ट को अच्छा सेलेक्ट शू आगई द टोल फैसिलिटीज दागई 2 डेज कैंप या यकम और 2 पेखावर के दरता मुंगा 4 सदा क्यों लगोलो उस आगे ना पास ददी प्रोविंशियल लीग की द टोल टीमुना ची यो बल सर बदा की बिया दे ना मुंगा 18 जना के 2 टीम्स बा नेशनल द पारा उस सेलेक्ट को जमुंग चीफ सेलेक्टर्स ची आगई रागली दी सर सैयद यूनिवर्सिटी ना मुबशिर साहब रागले दे आगे चीफ सेलेक्टर हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर दे तनवीर साहब चिदे लाहौर न रागले दे आगम इंटरनेशनल प्लेयर दे मुंग सरदा काजी मुहिब चेकम काजी नजम साहब दे आगा चीफ सेलेक्टर दे आगे रागली दी दे उस माशुमान सेलेक्ट के दागी स्किल्स तगोरी दागी गेम तगोरी बिया मजीद मुंग दा माशुमान चिदी दा पॉलिश को और दे बमख के नेशनल लीग तबारा बिया दा कराची द टूर्नामेंट ते अलता इंशाल्लाह اړم درته وي چې زموږ پښتنو دغه بچیانو کې هغه ټیلنټ شته دي هغه مواقع ورته شته دي او مواقع ورکړي شي لکه دې وخت د پاکستان کرکټ ټیم کې ټول پښتانه دی وایي چې نو ادم د قومي لوبه چې کمر ډیره په سایډ باندې ده सर जी अवल چې ما چې کله د هاکی ته دغه خیال را لګنه چې دی وی چې هاکی بم ټالنت هند کو زما خیال را لماوي دا خو دومره ګرانه بشي دا خو به دومره مشکل شي چې یو جنیو هم روزي ځکه چې 2004 اونورډ ما چرته د وومن هاکی ټورنمنت په خیبر پختونخوا کې نه کتلې چې شي ویله او یا چرته په سکول کالج کې چرته هاکی دا الکان هم نشته د جنکو هو بالکل نه هو ما زما ټارګټ دو ما ته لګې دو چې دا به څوک نه راځي مشکل ده چې څوک رجسټریشن مو کی موږ سره چې کله رجسټریشن وشو هغه کې 600 مونږ چې څنګه دا او اوس چې اول چې کم فیس کې چې ټرایلز تراله ما ټرایلز نه پټول دغه کې دومره جوش او خروش او ماشومانو کې دومره دا هغه ته نه هاکی ورتل نه هغه سره هاکی وا ما ورته هاکی ولا ورکو دغه او چې هغه ګراوند تر وته هغه داسې نیچرل ټالنټډ ماشومان دي کنه زه په خپل حیران شوم اوس مونږ ته دومره سلیکشن کې دومره ګران شو مخکې چې دومره خپل پرفارمنس دی په ټورس کم کې هغه داسې پرفارمنس را ترا کو چې زه په خپل حیران شوم چې دا ماشومان کو ډیر زیات ټالنت ده خیبر پختونخوا کې سپیشلی ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا هاکی پروموټ او مخکې لاړ شي او د ماشومان چې دا هاکی چې زموږ خپل نېشنل گیم دی مکه چې کومه زموږ ګلوري چې مونږ نه تلې ده مونږ په دې ماشومان باندې واپس هغه راوړو میډم لکه د میډیا ډېر مهم رول لري په دې پروموشن کې چې یاره مونږ د خپل پښتونخوا لوبغاړو ښایي دا تاسو سره دا یاره ده چې داسې تصویر را نشي لکه والدین ټرست کوي خو معاشره چې کومه ده او جنکې هم لوبې کوي آیا د جنکو لوبه حق نه دی او هغې خلکو ته څه میسج ورکوي چې میډیا په دې کې کردار ادا کوي لکه داسې جنکې دي چې هغوی انټرویو کول غواړي هغوی وایي او په سوشل میډیا او بیا هسې کنځلې راځي سر بالکل اول لگا مائنڈ جو هغه شان نه لګ مطلب مسله وا زما خیال اوس دا مسله دومره نشته اوس ماشومان هم ځان دغه کوي پروموټ کوي او دا چې د موبایل گیجټس او ډیفرنٹ کوم سوشل دغه نتورک چې دی هغه زیات شو انټرنیشنل هم زیات شو تاسو ته پته چې ګلوبل دغه دی دې کې زه ما ته اوس هغه مسایل لږ کم دي دا پرمیشن والا مسایل بالکل تاسو صحیح وایي خو دا زموږ ذمہداري ده چې موږ خپل ماشومان چې څنګه د کور نه بهر راوباسو سکول کالج نه زموږ بیا ریسپانسبلټي ده چې موږ هغه بالکل پورا خیال ساتو او چې کم دا معاشره کې چې کم داسې بد حالات دي هغه ته موږ نظر ساتو چې دا پوزټیو اکټیویټیز طرف ته زموږ ماشومان لاړ شي او اوس هغه شان مطلب اوس هم شته لږ پرابلمز شته موږ ته دا پرمیشن پرابلمز دي او نور چې دا کم تاسو وایي ماشاءالله اوس نن سبا چې ماشومان دي دا دومره کانفیډنٹ دي کنه دا کیمرې ته فیس کول ہوتا انټرویو ورکول ہوتا ماشاءالله دي دومره سنسیبل دي مطلب هغه اوس هغه شی زیات زنم دا فیس کومه مطلب زیات تر ماشومان چې دي کانفیډنٹ